نو د محرم میاش هم د قربانی یو یاد تازه کوي، یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا دی چې په دې میاش کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په کوم باندې چې مسلمانان فخر کوي، د مسلمانانو فخر او غرور دی، او مسلمانان د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په یادونو سره وابسته دي، نو د هغو د قربانی یاد هم ورکوي. کله هم چې د محرم میاشت راشي نو مسلمانان د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سیرت بیانوي، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د غیرت او د هغوی د اسلام جذبه بیانوي، او په دې باندې خپل ایمان ته طاقت ورکوي، تازگی ورکوي. او وی صحابو بوي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تذکرې کوي، کله چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تذکرې کیږي نو چې په کوم مجلس کې کیږي د هغه مجلس نه شیطان تختی. او که تاسو خپل ایمانونه مضبوطول غواړئ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سیرت بار بار لولئ او بیانوئ یو بل ته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نه په عمر کې کشرو. کله چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د دین اسلام دعوت شروع کو نو خلک داسې وو چې په هغوی باندې دا دعوت خونه لګېدو. په دغه خلکو کې یو حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هم وو، په دغه خونه لګېدو، مخالفت یې شروع او دومره مخالفت کې راغی چې صرف حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سره دشمنی نه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ملګرو سره هم دشمنی شروع کړه. کفار مکه دا محسوس کړه چې د په دې ملګرو کې دا کمال دی چې دولت څومره تکلیف ورکړي، څومره سخت ورکړي، نو دومره د دوی د ایمان ښه مضبوطیږي او دومره دو په خپل خبره باندې خط لګيږي. لہذا داسې وکړو چې ډایرک د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دې ختم کو، دې قتل کو. نو به یې څوک دی داسې کس چې هغه به د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم قتل کی. د هیڅ چا همت نه کېدو. یو سړی پاسېدو ځان ته ډېر بهادر وی، ابو جهل ته وی زه به قتل کم، کېنه تا ته ګورو قتل کول والله آسان کار دی. هغه سره داسې صحابه دي وسره داسې صحابه چې هغه به ځانونه قربانوي، ته د هغه خوا هم نشې ورتلی، بل پاسېدو چې ځو ته کېنه تم نشې. په دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلام اعلان نه دی قبول کړی، فوراً پاسې دا کار به زه وکړم چې څنګه دی پاسېدو که نه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الله تعالی ډېر روب او دبدبه ورکړې وه، په دې ټولو باندې داسې غونې زګ شو، ټول غلي شو. ابو جهل وی دا سړی کولی شي. دا ابو جهل خپل نومو عمر ابن الهشام او دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نومو عمر ابن الخطاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې دعا وړي، د الله په دربار کې سوال، اے الله اعز الاسلام باحد العمرین، اے الله د اسلام له عزت ورکې، اے الله د اسلام له قوت ورکې، مسلمانانو له طاقت ورکې په دې عمرینو کې په یو باندې. اے الله دا ستا خوښه ده چې کوم یو ته نصیب کې، خو زما زړه عمر غواړي، عمر ابن الخطاب. دی وجه نه وای دا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه مراد او مراد خلک غواړي کنه، یا الله مال خیسته بچی راکې، یا الله مال خیسته گاډي راکې، یا الله مال خیسته کور راکې، یا الله مال دا راکې دا راکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نه سوال کړی دی، یا الله مال عمر راکې. څومره خیسته صحابي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نه غوښتي، اے الله مال راکې. وی ها عمر ته کولی شي. عمر رضی الله تعالی عنہ دغه ځای نه روان شو. تاسو واقعه اورېدلې ده، تفصیلي واقعه ده. په لاره کې ورته یو صحابي میلاو شو. څه کې لګ د هغو د خاندان و د خپل خاندان سړی و، څه کې لګه برادری والا، زما
د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم دا غو نه وی غوري دا مونږ د محبت نه وایو وې زه به وکم جی روان دي مخې د ولا صحابي ورغه سکه لگا عمره زما او محمد قتلو ما قتلو او کنه ولې ودا دي سي آسان کار دی ته داغه د قبيله نه څنګه و بچ پاتې شي نشي قتل ولې وې ورګه جاول ستا کار بیغمه کوم داغه سره په جګړه شو په هر حال واقعات تفصیلی ده لیکن هغه د فور نو ستا اوخي او خور د مسلمانان شوی ته چې په کم دین خلاف راوته هغه دین ستا خور او اوخي د قبول کړي یو دې په خو دو په منډه باندې لاړ کور ترغه دروازه وټکوله خورې دروازې لراله سوق عمر یم ور ګلاوکا ورې وته ګلاو کو دنه راغې په خور باندې گزارې وکې او اوخي باندې گزارې وکړې کم قاری صاحب دی هغه دنه کمرې ته تلې دي په دې کې څه اوراق داسې دي د قران مجید چې هغه اوراق په تعدی کې پریوتی دی بازم کوان دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نه دی په دغه ټیم کې اوراق راواغستا ودا سدي ماته هم وایا ودا هغه کلام دی کم کلام چې په محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم باندې الله نازل کړی دی ودا خوري خسته الفاظ دي ویل ولا چې ویل وستا نظر دنیا بدل شو په دې قران مجید کې الله رب العزت دا اثر خو دی دا تاثیر دی بکی چې څوک اوري نظر دنیا بدلېږي وما بوزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د ارقم رضی الله تعالی عنہ بکور کی په دار ارقم کې به عموما مجلس لګیدلو د دار ارقم تراغه چې کله کور ترانه نوت صحابه د الله رسول عمر راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه د فرمای تاسو بقلار شي کچری هغه خنیت راوړي نو خیر بويس او زمون نه بخیستا خیر مقدم کوونکی خوش آمدید کوونکی څوک ونه مونی او کچری په بد اراده راغلی نو بیا به د هغه په تور باندې د سر قلم کړي پرې د اجراش حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو اے د الله رسوله زما دراتو مقصد اسلام قبل ولي ما ته کلمه وایي زه مسلمان شم او د صحابو چغه کړي تکبیر الله اکبر او د دې تکبیر د اوازونه خو شو کورونو کې علاقو کې خلکو اوریدونه صحابه د جوش او په جذبه کې لګي او خوشاله کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کو نو د وسه پوری چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې څوک هم راتلا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نو د حکم داو چې خپل اسلام پټ ساتي عبادت پټ کوي ذکر پټ کوي د قران تلاوت پټ کوي واحد صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د غیرت یو نمونه ده راغی او په کعبۃ الله کې کمزې کې چې سرداران ناسو په حتیم کې د قضیه کې ودرېدو او په چغه باندې وې اے دا مکی خلکو اے سرداران قریش واره لانکې قبیله والو ټول واره تاسو د وسه پوری د اسلام مخالفت کړي دي ما هم د اسلام مخالفت کړي لیکن زما پزړه کې د اسلام حقانیت رانه نه وته زما پزړه کې زی وکو وس په غور سره واره که څوک په تاسو کې داسې تکړه سړی چې هغه خپل خزه کوندول غواړي خپل بچی یتیمانان کول غواړي خپل مور او پلار په ځان باندې جوړول غواړي نو واره اعلان ز عمر حضور محمد مصطفى احمد مجتبى صلی الله تعالی علیه وسلم کلمه ویما لا اله الا الله محمد رسول الله پتاسو کې څوک تکړه سړی را دي شي او د عمر لار دی بندګي د چا همتو چې عمر رضی الله تعالی عنہ مخې راغلی داسې غیرتی داسې انسان په دې میاش په محرم کې د هغوی شهادت شوی دی علماء فرمای چې کله د میاش راشي د هغو د ایمان د تذکره وکړي د هغو د اخلاق د تذکره وکړي چې مسلمان خپل ځان وپیژني چې به زه د چا اولاد یم زه د چا پیروکار یم زه د چا اتباع کوونکی یم ته کم از کم چې دا احساس وي کنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ په سفر باندې روان دی په 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کوي د نیمه دنیا بادشاہ او روان دی سفر کې یو ځای ته ورسېدو صحابه سره دی لشکر وسره دی ودرېدو او هغه ځای ته ګوري
کېناستو لږ ساعت او بیا په ژړا شو او الحمدلله. صحابه ملګري ورته وایي امیر المؤمنین پوه نه شو څه وجه ده تاسو دلته کېناستئ د علاقې تم کتا بیا په ژړا شوئ بیا تاسو الحمدلله وایي وایي خطاب زوی عمر د خطاب زوی هغه سړی دی چې ما به په دې ځګي کې اوښان سروله او زما بابا به زما پلار به ماته وي چې ته د نور څه کار نه یې ته اوښان سروه. اوښان سرول په هغه وخت کې د عیب خبره نه وه، د فخر خبره وه، یو کاروبار یو بهترینه مشغله وه، د پیسو ګټلو یو بهترینه مشغله وه، یعنی یو بزنس و یو کاروبار څه عیب خبره نه وه. لیکن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته به زما بابا زما پلار وی چې دلته اوښان سروه زه به ستړی شوم، ثابته ورځ به مې اوښان سرول چې کله به لږ ساعت دپاره سم لاستمه آرام به مې کوو، پلار به مې راغی لته به یې رانه تېره کړه چې پاسه ته د هیڅ کاروم نه یې اوښان هم نشې سرولی. و یو ځل مې اوښان سروله نو مې اوښ رانه تښتېدلې او منډه یې وهله. اوښ ډېر طاقتور څیز دی، طاقتور څاروی دی. اوښ رانه منډه وهله ما پسې هم منډه وهله. په دې ډېره منډه کې ما دا اوښ د لکۍ نه ونیو، په دې منډه کې مې دا اوښ د لکۍ نه ونیو او دا اوښ مې راټینګ کو. وی زما پلار ما ته کته وی ما ته یې وي چې دې خوا راشه، وی چې زه کله خواله رالم نو دې پلار مې ما له شاباسۍ راکړو او بیا راته قار هم شو. وی تاسو ته پته شته چې دا قار راته پسه شو او دا شاباسۍ پسه راکړو. وی دا شاباسۍ په دې باندې راکړو چې ته دومره طاقتور یې چې تا اوښ د لکۍ نه قابو کو، ته دونه طاقتور یې چې تا اوښ د لکۍ نه قابو کو. اوښ چېرته څوک قابو کولی شي د لکۍ نه؟ خو تا له الله دومره طاقت درکړی، خو ته دومره نه پوهېږې، په څاروو په ساتلو نه پوهېږې چې اوښ څوک د لکۍ نه رانیسي، اوښ خلک د مهار نه رانیسي. نو په ژړا شو. دا هغه عمر دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې علماء مفسرین فرمایي چې ډېرې خبرې داسې دي په قرآن مجید کې د آیاتونو په صورت کې چې هغې ته ویلې کېږي مطابقات عمر، چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو رایې وه، یو سوچ او هغه رایې او سوچ هغه د الله رب العزت د طرف نه د آیاتونو په صورت کې راغلی. یو مقام پکې دا و چې د بدر په موقع باندې کوم چې د اسلام اولنی جنګو 80 کسان کافران بکی مردار کړه، 80 کسان او 80 سرداران غټ غټ خلک دا بکی گرفتار شو. کله چې دا قیدیان نه اله 80 کسان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره مشوره وکړه، ای زما صحابه ما ته ووایئ چې د دې قیدیانو سره څه د چا رای دا وه چې فدیه دې ترې واخیستلی شي، پیسې به ترې والو، دا پیسې به زموږ په کار راشي چونکې مسلمانان غریبانان دي، دولو پې اسلحه والو، راشن به ولې پې والو، نور د دنیا ضروریات دي زموږ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د رای نمبر راغی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل زما دا رای ده چې د یو پیغمبر دپاره دا خبره مناسب نه ده چې هغه دې د ځان سره قیدیان وساتي، بلکې د ټولو دا سرونه قلم کا او په داسې اندازې قلم کا چې د ابوبکر رشتہ دار دی نو ابوبکر لی ورکا، د عمر رشتہ دار دی عمر لی ورکا، چې په خپل لاس دې دا سر قلم کی چې آینده دپاره څوک دا همت ونه کړي چې د مسلمانانو خلاف راشي. به هر حال په مشورې سره عمل وشو. مشوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرې فیصله وکړه چې فدیه به دې واخلو او په دې باندې خبره ختمه کړه، فیصله وشوه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر پکې ومو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ. کله چې دا فیصله وشوه نو الله رب العزت آیاتونه راولېږل. د یو پیغمبر دپاره دا خبره مناسب نه ده چې د هغه سره د قیدیان یي حتی تر دې پوري چې دی د هغو اینه تویږي. حق د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کومه خبره وه هغه خبره چې کوم دی الله تعالی د آیاتونو په صورت کې په قرآن مجید کې نازله کړه. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل که چیرې الله رب العزت موږ له په دې باندې عذاب راکړی وي په دې خبره باندې چې تاسو دې دا فدیه ولې واخیسته نو صرف یو عمر چې دا عمر رضی الله تعالی عنہ به د دې عذاب نه بچ شوی وي، باقي به ټول په دې کې مبتلا وي. خو چونکې خبره په مشوره باندې شوې وه د دې وجې نه الله رب العزت د مشورې په وجه باندې زموږ نه عذاب اوچت کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کعبه طواف کوي. چې کله طواف کوي طواف په دوران کې چې کله طواف مکمل شو
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کړي اے د الله رسوله مونږ طواف وکړو او زما د زړه غواړي چې د دې مقام ابراهیم سره هم یو 2 رکعات نفل وکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو. د خاموشۍ وجه دا و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کلام صفت دا وما ينطق عن الهوى الا ان هو الا وحي يوحى چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه خبره نه کوي چې کومه خبره کوي د الله د طرف نه سي وحي. کچری نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه خبره کړې وي کول مناسب نو نه کولې شو ځکه چې نبی علیہ السلام چې کومه خبره کوي د الله د طرف نه. نبی علیہ السلام خاموش شو او انکار یې ځکه ونه کو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خفه نشي چرتا. په دې کې نبی علیہ السلام خاموش دی او د الله رب العزت د طرف نه آیاتونه رااله واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. داسې صحابي دی دا عمر رضی الله تعالی عنہ ارمان دی د عمر رضی الله عنہ خواهش دی چې مقام ابراهیم کې د 2 رکعات نفل کیږي زه کوي د قلب الله رب العزت آیات کې راغلی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې څوک هم عمره کوي زیبا دغلته به طواف کوي بیا به راځي مقام ابراهیم کې 2 رکعات نفل کوي. دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مطابقات دي نور هم دي لیکن وخت کم دي ان شاء الله بل جمعه بیا نور مزید حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سیرت بیانو.